बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو د کله نه چې د افغانستان د خارجه امور وزیر امیر خان متقی صاحب د هند د وزیر سیکرټري خارجه سره ملاقات کړي نو پاکستان کې یو بحث شروع دی او په خاصه توګه د هند په افغانستان کې دوباره لکه خاص کر طالبانو په د عراق کې کوم دي د غي نږدې کېدل بیا خاصه توګه د وزارت خارجه طرفه چې کوم بیان ناغلی کابل نه چې هند چې دا یو ډېر مهم سیمایز او معاشي یعنی ټریډ پارټنر دی د افغانستان. ما په خیال د پاکستان چې کوم ریاکشن راغلی دی دا داسې لږ غیر ضروري غونته کې نیگیټیو یا پاکستان خو افیشل نه خو لږ جنرالي چې په میډیا کې یا په دغه کېږي نو یا خو دا د چې ډېرو خلکو ته د دې صورتحال هغه پته نشته دی. ما په خیال هند یو خو افغانستان یو آزاد هیواد دی او دا د هغوی حق دی چا سره تعلقات جوړي د چا سره څومره تعلقات جوړي. پاکستان له خپله کتل پکار دی که هند یو اهم پارټنر کېدی شي نو ولې پاکستان دا موقع ولې ضایع کړې ده او یا پاکستان له دې وخت کې په دې باندې خپل وخت ضایع کول دي چې یاره هند افغانستان ته رانشي. د دې په ځای باندې زه وایم یو شارټ خبره کومه چې پاکستان سره ډیر زیات لیوریجز دي ډیر زیات مواقع دي افغانستان سره تعلقات ښه کولو لپاره. دا یو حقیقت دی چې د پاکستان او د افغانستان قسمتونه چې کوم دي دا یو بل سره تړلي دي. که افغانستان خرابي پاکستان خراب، که پاکستان خرابي نو افغانستان هم ښه ورځ نشي لیدلی. خدای دې راولي هند راولي بل څوک دې راولي چې افغانستان کې امن راځي سوکالي راځي افغانستان کې اقتصادي ترقي راځي نو دا د پاکستان په ګټه ده په دې کې څه شک نشته دی. دویمه خبره دا ده په ځای د دې چې لکه پاکستان په دې باندې یو چابهار د لارې چې کوم دی هند افغانستان سره په تجارت کې نو چابهار د لارې تجارت دا د هند لپاره دا دونه ګټور نه دی او نه دا د افغان ټریډرز لپاره دونه ګټور کېدی شي. پاکستان سره په شلونو باندې داسې لارې شته ډېر په اسانه سره چیرې په هغې باندې ټریډ کېدی شي. اوس خبره دا ده پاکستان له په خپله افغان پالیسۍ کې چې کوم دي بنیادي بدلونونه پکار دي. لومړی خبره خو دا ده چې د پاکستان افغان پالیسی پکار دا ده چې دا په پارلیمنت کې یا پبلک ډومین کې ډسکس شي او پولیټیکل لیډرشپ له پکار چې دا ټیک اوور اوسه پورې زمونږ افغان پالیسی زیات لیټ کوي زمونږ ملټري اسټابلیشمنت نو د ملټري اسټابلیشمنت یو خپل سوچي او په خپل انداز سره کار کوي پکار دی چې دا سیاسي ډومین ته لاړ شي. یو دویمه خبره دا ده چې پاکستان له پکار دی چې د سکیورټي مسلې دا د ټریډ او د ترانسپورټ او د بزنس نه دا بهلي کی. ټي ټي پی یو مسله ده او دا ډېره غټه مسله ده خو د دې دا مطلب نه دی چې د ټي ټي پی د وجې نه د موږ ټول افغانستان سره بیا تعلقات خراب وي. لکه پاکستان کوشش وکړو چې یاره ویزې سخته کړله په لارو باندې بندیزونه ولګول تجارت باندې بندیزونه ولګېدل آیا انټري پوینټس چې کوم دي بند شو آیا د هغې څه اثر راووته نه. زه دا وایم که پاکستان غواړي چې د افغانستان ته د بل ملک یا د بل هیواد اثر رسوخ زیات نشي ساده کار دی تورخم تلاره کولاوکا غلام خان کولاوکا خرلاچی کولاوکا انګورډه کولاوکا نواپاس کولاوکا ارندو کولاوکا ګورسل کولاوکا داسې چمن کولاوکا لارې کولاول پکار. د پاکستان په زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې لکه بس دا خبره د بوډۍ هغه کار دی چې لږې دغه شي بس دا ډوډۍ ترې رامخې ته کړه. زمونږ چې لږم تعلقات کابل خبره نه مني یا کابل سره څه تعلقات اخوا دې خوا کېږي ډز راځه دلته کې تورخم بندوه غلام خان بندوه خرلاچي بندوه انګورډه بندوه چمن بندوه یا ویزې سختوه. ما په خیال دا یو ښه پالیسي نه ده. د دې سره مونږ افغان د ځان نه لرې کوو. ټیک ده هارد پاور خو د هارد پاور نه سوا چې کوم دی سافټ پاور استعمالول پکار دي. ویزو کې اسانتیاګانې راوستل پکار دي. پاکستان چې افغانانو ته ویزې اسانې کړي خدای شته که افغانستان بل چېرته هم لاړل ټول به دلته کې را روانې د هغوی بزنسمین د هغوی تاجر د هغوی دوکاندار د هغوی هر یو تعلیم دپاره هم دلته کې راځي. ولې دې باندې کار نه کوي؟ نمبر ون پاکستان ولې د افغانستان سره تجارت ارزاني اساني نه په ځای د دې چې دې باندې سوچ کوي. اکثر ما وکتل پاکستان مین سټریم میډیا ډېر نیګیټیولی لګیا ده هند راغی او هندوتوا راغلی او اوس په دا کېږي اوس په هغه کېږي هېڅ دا څیزونه نشته. پاکستان که لږ کارج وکړي لږه حوصله وکړي او دا څومره ټریډ پوینټس چې د افغانستان سره دي په دې لږې اسانتیاګانې راولي ټرکونو والا نه تنګوي ډرایوران نه تنګوي ټرانسپورټران نه تنګوي بزنسمینان نه تنګوي. درې قسمه ټریډ د افغانستان سره زموږ کېږي. یو خو ټرانزیټ ټریډ دی هغه په پاکستان باندې به د اربونو ډالر ټریډ افغانستان ته ته هغه موږ ډسکریج کړو. بل دی بایلیټرل ټریډ دی هغه موږ ډسکریج کړو. دغه شانتې د پاکستان د سنټرل ایشیا سره چې کوم دغه دی هغه موږ ډسکریج کړو. یو ټیم و
چې په تورخم پوینټ باندې به د 1400 افیشل خبره کوم د 1400 پورې گاډي په تورخم اوړېدل کله چې موږ تجارت اسان کړو نن دا وخت چې 200 250 ته دا راورسېد نو د نقصان د چا دی ظاهره خبره ده چې پاکستان دا رویه نو هند بهر چا د افغانستان به هغه به هند تم ګوري هغه به امریکې تم ګوري هغه به ایران تم ګوري هغوی خو په دې انتظار نشي کېناستې چېرې پاکستان دا کار وشو نو د هغې نه پس نو زه دا وایم چې پاکستان که یو کار وکړي چې د سکیورټي مسلې یا سیاسي مسلې دا د تجارت نه او دا د اقتصاد نه بیلې کړي لکه څنګه د هند او د چین ترمنځ تعلقاتو کې ډېر زیات ټینشن وي خو د هغوی اقتصاد د دې نه جدا دی د هغوی تجارت د دوی نه جدا دی دغه شان د امریکې او د چین ترمنځ څونه مسلې دي خو د هغوی اقتصاد تجارت د دې نه جدا دی نو پاکستان هم لږ پکار دی چې په ځای د دې چې داسې فیصلې وکړي لکه د سکیورټي مسلې پکار دي چې دا دغه نه جدا کړي د تجارت او د ټریډ نه جدا کولو ته پکار دي